بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحوی د شرحی په سلسله کې دا زمونږه 64 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمائی: فصل خبر ما ولل مشبهتین بلیس هو المسند بعد دخولهما نحو ما زید قائما ولا رجل حاضرا وإن وقع الخبر بعد إلا نحو ما زيد إلا قائم أو تقدم الخبر على الاسم نحو ما قائم زيد أو زيدت إن بعد ما نحو ما إن زيد قائم بطل العمل كما رأيت في الأمثلة. وهذا لغة أهل الحجاز، أما بنو تميم فلا يعملونهما أصلا. قال الشاعر عن لسان بني تميم شعر: ومهفهف كالغصن قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام. دا کوم عبارت چې ما ولوستلو نو مصنف رحمه الله تعالی په دې فصل کې په 12 منصوباتو کې اخرنه منصوب دا بیانوي. مصنف دا خبره ذکر کړی و چې منصوبات دا 12 دي. په دغه 12 کې 15 مفاعیل دي چې هغې ته مفاعیل خمسه وي: مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فيه، مفعول له او مفعول معه. شپږم نمبر حال، اووم نمبر تمیز، اتم نمبر مستثنا، نهم نمبر د کانا او د هغې د اخواتو خبر یعنی د افعال ناقصه و خبر. لسم نمبر د حروف مشبه بالفعل اسم. 11 نمبر منصوب بللتی لنفی الجنس. او 12 او اخرانه نمبر د ما ولا المشبهتین د دې خبر. نو دا 12 منصوبات دي. په دې 12 منصوباتو کې مصنف په دې فصل کې اخرنه نمبر منصوب دای ذکر کړی دی. په دې فصل کې صاحب کتاب 3 بنیادی او اهمی خبرې دای ذکر کړی دي. لومبۍ خبره د ما ولا المشبهتین بلیسا د دې د خبر تعریف او په مثالونو سره ته دې وضاحت. دویمه خبره چې د ما او د لا المشبهتین بلیسا عمل چې په کومو صورتونو کې باطل کیږي نو هغه صورتونه ذکر کړي دي. او دریم نمبر د نحویانو په خپل منځ کې یو اختلافي مسله ده، هغه ذکر کړې ده چې آیا ما او لا دا عامل دی او کنه دی. نو ته دې خبرو د وضاحت کولو نه مخکې لومبۍ به د تمهید په طور باندې دا خبره مونږ ذکر کو چې د ما او لا ته مشبهتین بلیسا ولې وی، یعنی د ما او لا ته مشابه بلیسا ولې وی. نو د هغې وجه دا ده چې ما او لا ته مشابه بلیسا ځکه وی چې تدې د لیس سره مشابهت دی د 2 وجو نه. یو وجه دا ده چې څنګه لیسا د نفي دپاره راځي
نو دغه شانتي ما او لا دا هم د نفي دپاره راځي. دا یو وجه ده. دویمه وجه دا ده چې څنګه لیسا په مبتدا او په خبر باندې داخلیږي، نو دغه شانتي دا ما او دا لا چې کم د لیسا سره مشابه وي هغه هم په مبتدا او په خبر باندې داخلیږي. نو چونکې تدې دو وجو نه تدې ما او د لا مشابهت دی د لیس سره، نو دی لی د لیس عمل هم ورکړی دی او د لیس عمل سو لیس د افعال ناقصونه دی. چونکې د ما او د لا د دې دو وجو نه مشابهت دی د لیس سره، لہذا د دواړو لی د لیس هم عمل ورکړی دی. او لیسا دا د افعال ناقصونه ده او مونږ دا ویلیو چې د افعال ناقصه کم اسم وي دا به مرفوع وي او خبر به منصوب وي. نو هم دغه شان کم ما او لا چې مشابه وي د لیس سره، نو تدې اسم دا به هم مرفوع وي او خبر دا به منصوب وي. د ما مثال مصنف ذکر کړی دی، ما زید قائما. نو که دلته تاسو غور وکئ نو دا ما مشابه ده د لیس سره، نو تدې چې کم اسم دی زید نو دا مرفوع دی او مرفوع دی په ضمې سره، او دا قائما دا د دې خبر دی نو دا هم منصوب دی په فتحې سره. او د لا مثال لی لا رجل حاضرا، نو دلته لا مشابه د لیس سره ده، نو تدې کم اسم دی رجلن دا مرفوع دی او کم خبر دی حاضرا نو دا منصوب دی. نو خلاصه دا شوه چې د ما او لا چې کم مشابه وي د لیس سره، نو تدې خبر دا به منصوب وي او دا مصنف په 12 منصوباتو کې په اخرنی نمبر باندې ذکر کوي. اوس راځو مونږه مصنف رحمه الله تعالی چې کمی 3 خبرې ذکر کړې دي د هغې وضاحت لره. لومبۍ خبره د ما او د لا چې کم مشابه دي د لیسا تدې تعریف یې کړی دی او تعریف یې داسې کړی دی هو المسند بعد دخولهما، چې د ما او د لا مشابه بلیسا کم خبر دی دا هو ضمیر دا د خبر ته راجع دی، دا به مسند وي بعد دخولهما تدې دواړو د داخلېدلو نه وروستو. لکه تاسو وګورئ ما زید قائما کې دا قائما دا د ما خبر دی او دا مسند دی زید طرف ته، زید مسند الیه ده او قائما دا مسند دی. او ولا رجل حاضرا په دې کې دا حاضرن دا خبر دی او دا مسند دی رجلن مسند الیه طرف ته. دلته هم هغه اعتراض کیږي چې د ما او د لا د داخلېدلو نه مخکې هم دا په خپل منځ کې مسند الیه او مسندو، یعنی قائما مسندو او دغه شانتي حاضرن دا هم مسندو. نو تدې جواب دا دی چې قائما دا مخکې مسندو د مبتدا د خبر په حیثیت سره، او اوس قائما مسند دی د زید اسم د خبر په حیثیت سره، او دغه شانتي لا رجلن حاضرن کې د حاضرن دا مخکې مسندو د مبتدا د خبر په حیثیت سره، او اوس دا مسند دی د لا د خبر په حیثیت سره. نو حاصل تدې دا دی چې د ما او د لا چې کم تدې زوړ عملو کم تدې زوړ حیثیتو د مسند الیه او د مسند هغه ختمی او دا په نوي حیثیت سره مسند او مسند الیه دا جوړیږي. نو فرمای خبر ما ولا المشبهتین بلیسا، چې د هغه ما او لا چې کم مشابه وي د لیسا نو تدې خبر به هم منصوب وي او دا به مونږ څه ته وایو هو المسند بعد دخولهما،
د ما او د لا د داخلېدلو نه وروستو دا به مسند وي، یعنې ته دې دا خبر دا به مسند وي. دخولهما کې دا هما ضمیر دا راجع دی ما او لا طرف ته، چونکې هغه دوه دي نو دې وجې نه هما ضمیر راغلی. نحو ما زید قائما دا د ما مثال دی، او ولا رجل حاضرا دا د لا مثال دی. او کله چې مونږه د ما او د لا المشبهتین بلیسا اسم ذکر کاو په مرفوعاتو کې، نو الته مصنف دا خبره ذکر کړې وه چې دا لا دا خاص دی د نکرې سره. لا دا صرف په نکرې باندې داخلیږي، او کم ما دا نو ما عام دی. ما په معرفي باندې هم داخلیږي او په نکرې باندې هم داخلیږي. نو د ما او د لا په منځ کې دا فرق دی، دا مصنف په مرفوعاتو کې ذکر کړی. بیا فرمائی وَإِنْ وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا نَحُ مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ أَوْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَى الِّسْمِ نَحُ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ أَوْ زِيدَتْ إِنْ بَعْدَ مَا نَحُ مَا إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ بَطَلَ الْعَمَلُ كَمَا رَأَيْتَ فِي الْأَمْثِلَةِ. نو په دې عبارت کې مصنف دویمه اهمه خبره کړې ده چې په بعض صورتونو کې د ما او د لا عمل دا باطلیږي، یعنی دا ما او لا ته دې عمل خدا او چې دا اسم لا رفع ورکي او خبر لا نصب ورکي، خو بعض صورتونه داسې دي چې په دغه کې د ما او د لا د عمل دا به باطلیږي. دا به اسم لا رفع نه ورکي بلکې دغه اسم دا به مرفوع وي د مبتدا د وجې نه، او خبر لا به نصب نه ورکي، دغه خبر به مرفوع وي د مبتدا د خبر کېدلو د وجې نه. او مصنف درې صورتونه ذکر کړي دي. په دغه درې صورتونو کې دو صورتونه داسې دي چې هغه په ما او لا دواړو کې مشترک دي، او کم دریم صورت دی نو هغه د ما سره خاص دی. لومبی صورت دا دی چې کله د ما او د لا خبر د الا نه وروستو واقع وي، چې کله د ما او د لا خبر دا د الا نه وروستو واقع وي، نو په دې صورت کې به بیا د ما او د لا دا به عمل نه کوي. او ته دې مثال ذکر کړی دی ما زید الا قائم. نو که دلته تاسو وګورئ نو دلته د دې ما دا خبر واقع دی د الا نه وروستو، دا قائمون دا د الا نه وروستو واقع دی. لہذا دا ما دا به اوس په دې خبر کې عمل نه کوي، بلکې دا قائمون دا اوس مرفوع دی د مبتدا د خبر د وجې نه. دا زید مبتدا ده او دا قائمون دا دې دپاره خبر جوړیږي. او ته دې وجه دا ده چې په دې صورت کې د ما او د لا چې کم مشابهتو د لیس سره هغه ختمیږي. د ما او د لا مشابهتو د لیس سره په معنی نفي کې د دواړه د څه دپاره راتلل؟ د نفي دپاره راتلل. خو دلته که تاسو وګورئ نو دلته الا راغله، او الا ته د ما او د لا د نفي دا کم عمل دی نو دا عمل دا ختمی. ځکه چې مخکې ته دې معنی دا وه ما زید قائما چې زید ولاړ نه دی، او اوس معنی دا دی چې کله پکې مونږ الا راوړو ما زید الا قائم چې زید ولاړ دی، زید خو څه دی ولاړ دی. نو دلته الا ته د نفي د عمل دا ختم کړی دی. نو چې د نفي د عمل ختم شو نو ته دې چې کم مشابهتو د لیس سره نو هغه هم ختم شو. نو چې مشابهت ختم شو نو کم عمل به چې کاو نو اوس به هغه عمل هم نه کوي. دا خو مونږه د ما مثال ذکر کو. د لا مثال دی لا رجل الا افضل منک، لا رجل الا افضل منک. نو دلته هم د لا کم خبر دی نو دا د الا نه وروستو راغلی دی، لہذا په دې کې به لا عمل دا نه کوي. او دغه وجه ده چې الا کم نفي ده نو هغه نفي ختمه کړې ده. نو دا خو یو صورت و. دویم صورت دا دی چې کله د ما او د لا خبر دا مقدم شي تدې په اسم باندې، چې کله د ما او د لا خبر دا مقدم شي مخکې شي تدې په اسم باندې،
نو په دې صورت کې به هم بیا ما او لا دا عمل نه کوي. نو تدې مثال له ما قائم زید. نو که دلته تاسو وګورئ دا قائمون دا د ما خبر دی، خو دا د زید نه چې کم د ما اسم دی ته دې نه مخکې شوی دی. نو چې کله مخکې شو لہذا دا ما به اوس په دې کې عمل نه کوي. او د لا مثال دی لا حاضر رجل. دا حاضرون دا د لا دپاره خبر دی، خو دا د لا په اسم یعنی په رجلون باندې مخکې شوی دی. نو دویم صورت داو چې کله د ما او د لا خبر دا مقدم شي تدې په اسم باندې، نو په دې صورت کې به هم ما او لا بیا عمل نه کوي. او تدې وجه دا ده چې ما او لا دا عامل ضعیف دي، دا په عمل کې کمزوري دي. نو چې کله تدې معمول دا چې په کوم سیز کې عمل کوي که دا په ترتیب سره وي نو دا به پکې عمل کوي، یعنی چې لومبی اسم راشي او بیا خبر راشي نو بیا به عمل کوي. خو که بې ترتیبه شو، خبر مخکې شو او اسم وروسته شو، نو بیا به پکې عمل نه کوي. نو دا دویم صورت دی. او دا دواړه صورتونه دا په ما او لا کې مشترکو. لومبی صورت سو چې کله د ما او د لا خبر دا د الا نه وروسته وي، او دویم صورت دا دی چې د ما او لا خبر دا مقدم شي تدې په اسم باندې. دریم صورت دا دی چې کم د ما سره خاص دی هغه دا دی چې کله د ما نه وروستو ان راشي، د ما نه وروستو ان راشي، نو په دې صورت کې به بیا ما عمل نه کوي. او د لا نافی نه وروستو خو ان راځي نه، نو دې وجې نه دا صورت د ما سره خاص دی چې کله د ما نه وروستو ان راشي نو په دې صورت کې به هم ما عمل نه کوي. لکه د دې مثال ورکړی دی ما ان زید قائم. نو دلته د ما نه وروستو ان راغلی دی، لہذا ما دا به اوس خپل اسم له رفع نه ورکوي او خبر له به نصب نه ورکوي، بلکې دا کم اسم چې دی نو دا به مرفوع وي د مبتدا د وجې نه، او دا خبر دا به مرفوع وي د مبتدا د خبر کېدلو د وجې نه. او په دې صورت کې دا ما به عمل ځکه نه کوي چې چونکې ما عامل ضعیف دی. نو که د دې دا اسم او خبر دې سره متصل لګېدلی وي، په منځ کې پکې فصل نه وي، نو دا به پکې عمل کوي. خو چې فصل راغی د ان په ذریعه باندې، لہذا اوس به پکې عمل دا نه کوي. نو مصنف رحمه الله تعالی فرمایي وان وقع الخبر بعد الا، کچرې د ما او د لا خبر واقع وي د الا نه وروستو، نحو ما زید الا قائم، نو دلته خبر د الا نه وروستو واقع دی. او تقدم الخبر علی الاسم، او یا تدې دواړو خبر دا تدې په اسم باندې مخکې شوی وي، لکه ما قائم زید، نو دلته قائمون خبر دا په زید باندې مخکې شوی دی. او دریم صورت چې کوم د ما سره خاص دی هغه دا دی او زیدت ان بعد ما، یا ان زائد کړی شوی وي د ما نه وروستو، لکه ما ان زید قائم، نو دلته ان دا زائد کړی شوی دی د ما نه وروستو. نو دا شرط دی چې کله دا درې وانه صورتونه وي نو څه چل به وي؟ بطل العملو، د ما او د لا عمل دا به بیا باطل وي. ما او لا دا به ملغا عن العمل وي، دا به عمل نه څه کېږي؟ منع کېږي. کما رأیت فی الامثلة، لکه څرنګې چې تا وګتل په دې مثالونو کې چې ما او لا عمل نه دی کړی، خبر په دې کې مرفوع دی او مبتدا چونکې موږ ته مرفوع ښکاري، خو هغه د ما او د لا د وجې نه ده، بلکې هغه د مبتدا د کېدلو د وجې نه ده. نو دا خو دویمه خبره ده. وهذا لغة أهل الحجاز اما بنو تمیم فلا يعملونهما یا فلا يعملونهما اصلا. په دې عبارت کې مصنف درېمه خبره بیانوي او هغه اختلافي مسله ذکر کوي چې آیا ما او لا دا عامل دی او که نه دي. نو کم د اهل حجاز ولدي، یعنی د مکې او د مدینې او تدې خوا او شاته چې کم علاقو ولدي، نو هغوی وایي چې ما او لا دا عامل دی، دا اسم لا رفع ورکي او خبر لا نصب ورکي. نو دا کم بحث چې مونږ وکړو نو دا د چا مذهب دی؟ دا د اهل حجازو مذهب دی او دا راجح مذهب دی. وهذا لغة اهل الحجاز. البته کم بنو تمیم دی د عربو یو لوی قبیله ده، نو هغه ما او لا بالکل عمل نه ورکي، ما او لا عمل دا نه ورکي، بلکې هغوی دا وایي
چې د ما او د لا نه وروستو دا کم اسم چې ورته مونږ وایو دا به مرفوع وي د مبتدا د وجې نه، او خبر به هغه به مرفوع وي د مبتدا د خبر د وجې نه. نو دا کم مثالونه مونږ ذکر کړي دي، ما زید قائما، نو بنو تمیم دا داسې وایي ما زید قائم، او لا رجل حاضرا هغوی داسې وایي لا رجل حاضرون، یعنې د هغوی په نسبت باندې ما او لا دا عمل نه کوي. او مصنف رحمه الله تعالی د بنو تمیم کم مذهب دی، نو تدې دپاره په دلیل کې یو شعر دای پیش کړی دی، او هغه په شعر کې دا خبره ده په هغې کې ما راغلی ده، خو د ما چې کم خبر دی نو هغه منصوب نه دی بلکې مرفوع دی. نو مصنف دا ویل غواړي چې دا کم شعر دی نو دا د بنو تمیم د هغوی دلیل دی، چې د بنو تمیم په نسبت باندې او د بنو تمیم چې کم مذهب دی د هغوی د قبیلې والا، نو هغوی ما او لالا دوی له څه نه ورکوي، عمل نه ورکوي. نو قال الشاعر عن لسان بني تمیم، د بنو تمیم په ژبه کې یو شاعر وی، او دا کم شعر چې ذکر کړی دی ومحفف کالغصن قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرام، نو دا د زهیر تمیمی د دې شعر دی. دا کم شعر چې موږ ولوستو نو دا شعر دا زهیر ویلی دی. لومبې مونږه ته د شعر چې کم مشکل الفاظ دي ته دې وضاحت کو، او بیا به د شعر ته دې تشریح به کو، او بیا دا د کم غرض دپاره ویلی دی د هغې غرض وضاحت به کو، او بیا به په آخر کې څه کو، ترکیب به کو. ومحفف کالغصن، محفف دا مشتق دی د حفحفتن، محفحفن دا جوړ شوی دی د حفحفتن، او حفحفتن دا نری املا ته وایي، حفحفتن دا نری املا ته وایي، او غصن دا شاخ ته وایي. قلت له انتسب، انتصب ینتصب انتصابا د باب افتعال نه د واحد مذکر حاضر د امر صیغه ده، معنی داره چې ته خپل نسب بیان کا. او فاجاب، اجاب یجیب اجابتا د اجوب نه د باب افعال د فعل ماضی د واحد مذکر غائب د معلوم صیغه ده. او ما قتل المحب، محب منی محبت کرنے والا د اسم فاعل صیغه ده، او که بالفرد په ح باندې مونږه فتحه وایو محب، نو بیا محبوب ته وایي چې د چا سره محبت کیږي، او حرام باندې حرام. نو د شعر ترجمه دا ده ومحففین کالغصن قلت له انتصب، و چې ډیر د نری ملاګانو والا د شاخ په شانتې دي، ډیر د نری ملاګانو والا په نرموالي کې په نازکوالي کې د شاخ په شانتې دي. قلت له انتصب، نو دا زهیر وایي چې ما هغې ته وویل، یعنی د خپل محبوب ته مې وویل انتصب چې ته خپل نسب بیان کا، چې ستا تعلق دا د کمې قبیلې سره دی. نو فاجابا، نو د محبوب مالا جواب راکو ما قتل المحب حرامو، چې د محبت کوونکي قتل کول دا حرام ندی، د محبت کوونکي قتل کول دا حرام ندی. قتل په معنا باندې د تکلیف ورکول. نو بعض محبوبان داسې دي چې هغه خپل محب له څوک چې ورسره مینه کوي هغې له تکلیف نه ورکوي، او بعض داسې وي چې هغې له څه ورکوي، تکلیف ورکوي. نو دا وایي چې زه د هغې خلکو نه یم چې زما په نس باندې د کم محبت کوونکی دی، کم عاشق دی، نو دی له تکلیف ورکول دا حرام دا نه دي. د شعر مطلب دا دی، او د شعر تشریح دا ده. شاعر دا وایي چې زما کم محبوب دی نو هغه په نرموالي کې په نازکوالي کې د شاخ په شانتې دی. څنګه چې شاخ نازکي نو دغه شانتې زما محبوب هغه هم نیازبین دی، نازک دی او نرم دی. ما د هغې نه تپوس وکړو چې ته خپل نسب بیان کا، چې ستا تعلق د کمې قبیلې سره دی. نو هغې ما ته دا جواب راکو چې ما قتل المحب حرامو، چې زما تعلق د هغې قبیلې سره دی، او زما تعلق د هغې خلکو سره دی چې په هغې کې
د محبت کون کی یعنی د عاشق قتل کول دا حرام ندی بلکې جایز دی. نو دلته اوس دا شعر په دې کې خو یو دا کومه جمله ده فاجاب ما قتل المحب حرام یو خو ولا جواب ورکو او بل په دې کې خپل نسب بیان کو او هغه نسب څنګه بیان کو چې زما تعلق دا د بنو تمیم سره دی. زما تعلق د چا سره دی؟ د بنو تمیم سره دی. او څنګه یې دا بیان کو؟ په دې کې فاجاب ما قتل المحب حرام په دې کې ما راغله او د دې ما کم اسم دی نو دا قتل المحب دی او بیا ته دې کم خبر دی نو دا حرامو راوړی دی. حرامون حرامن نه دی ویلی او مونږ دا ویلو چې کم اهل حجاز دی نو د اهل حجاز په نسبت باندې د ما کم اسم دی دا مرفوع وي او خبر منصوب وي خو چې کم بنو تمیم والا دی نو د هغې په نسبت باندې اسم ما او لا دا عمل دا نه کوي. نو دلته کچرې د دې محبوب تعلق د دې شاعر تعلق دا د بنو تمیم نه علاوه د بلې قبیلې سره نو داسې به ویلي وي چې ما قتل المحب حراما خو دلته څه وویل حرامن نو ته دې نه خپل کم نسب دی هغه بیان کو چې زما تعلق د هغې قبیلې سره دی چې کم مالا عمل نه ورکوي او دلیل کې دا جمله ده چې فاجاب ما قتل المحب حرام دلته د حرام که بالفرض دا د ما په دې کې عمل کولی نو حرامون به نه وي بیا به څه وي حرامن به وي. ومحفحف كالغصن قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرام برفع حرام یعنی د حرام دا کم لفظ دی نو دا یې څه ووایو مرفوع وایو. اوس مونږ ته دې ترکیب بیانو ته دې شعر په شروع کې چې دا کم وو لفظ راغلی نو دا وو په معنی د رب دی نو معنی به دا شي رب محفحفین چې ډیر د نری ملاګانو والا ډیر د نری ملاګانو والا کالغصن پشان د سوي د شاخ وي نو وو دا حرف جار دی او محفحفین دا ولا دا محفحفین دا دو اسم مفعول صيغه ده. کالغصن کاف حرف جار الغصن دا مجرور دی په کسره سره نو دا جار مجرور متعلق دی په محفحفین پورې او بیا دا محفحفین دا مجرور دی د وو جار د پاره او دا جار مجرور دا متعلق دی د دې شعر نه چې کوم مخکې شعر دی نو په هغې کې په یو لفظ پورې. قلت له انتسب قلت دا فعل بفاعل له قلت دا فعل بفاعل له او له جار مجرور متعلق ته په قلت پورې نو دا قول له یعنی وینا دا قلت له ما وته اویل نو دې ته سوی قول وته وي او څه قول مې وکړو نو چې کم قول یې کړی دې ته مقوله وي او هغه کم قول یې کړی د انتسب چې ته خپل نسب بیان کړ نو انتسب دا فعل امر دی او انت ضمیر په دې کې فاعل له نو دا فعل اپنے فاعل سے مل کر دا مقولہ دا نو قول اور مقولہ مل کر دا معطوف علیہ دے او فا حرف عطف اجابا دا فعل لے او هو ضمیر پدے کے فاعل لے او دا ما دا عمل نکی نو قتل المحب دا مضاف مضاف الیہ دا مبتدا دا قتل المحب دا مضاف مضاف الیہ مبتدا دا او حرام دا مرفوع دی په ضمه سره دا ولسه دی خبر دی. او دا بیا مبتدا خبر دا مفعول به جوړیږي د اجابه فعل لپاره نو فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر دا بیا معطوف ته په دې مخ کې جمله معطوف علی باندې نو دا تدی شعر تدی ترکیب دی. یو ځل بیا مونږه د دې عبارت ترجمه ذکر کو او دا کم مثالونه دي نو ان شاء الله تعالی ته دې ترکیب بم کو او بعض نحوی فواید دا به هم د الله پاک په توفیق او په فضل سره بیانو. مصنف فرمایي فصل د منصوبات په باره کې دا اخرنه نمبر فصل له او اخرنه کم 12 نمبر منصوب دی نو مصنف هغه بیانوي خبر ما ولل مشبهتين بليس او هغه د ما او لا هغه ما او لا چې کم مشابه دي د لیس داغه خبر دی. دا المشبهتین
دا تسنیه ده او دا په حالت جری کې ده او تدې حالت جری پس سره ده په یا ما قبل کسره سره ده. او مونږه مشبهتان ولی نه وایو، مشبهتین دا مونږه ولی وایو؟ دا غي وجه دا ده چې د المشبهتین دا صفت ده د ما او د لا موصوف د پاره. المشبهتین دا صفت ده د ما او د لا موصوف د پاره، چونکه هغه دو دي نو دی وجنه دلته المشبهتین راغله ده. او دا مونږه د مجرور زکه وایو چې کم موصوف ده نو موصوف دا مضاف الیه جوړیږي د خبر او مضاف د پاره. او د موصوف صفت اعراب یو شانتي، که موصوف هغه مرفوع وي نو صفت هم مرفوع وي، که موصوف منصوب وي نو صفت هم منصوب وي، او که موصوف مجرور وي نو صفت هم مجرور وي. نو چونکه ما او لا دا موصوف دی خدا مجرور دی د خبر او مضاف د وجنه، نو دی وجنه ته دی چې کم صفت د المشبهتین دا به هم مجرور وي. خبر ما ولا المشبهتین بلیس هو المسند بعد دخولهما، دا به مسند وي تدې دواړو د داخلي دلو نه ورستو. نحو ما زید قائما ولا رجل حاضرا، نو ما مشابه بلیسا زید مرفوع بضمه دا ولا اسم دی، او قائما دا منصوب دی په فتح سره دا ولا خبر دی، او لا رجل حاضرا نو لا مشابه بلیسا او رجل مرفوع دی په ضمه سره دا ولا اسم دی، او حاضرا دا ولا خبر دی. وان وقع الخبر بعد الا، او کچری تدې دوړو خبر واقع وي د الا نرستو، یا خبر مخکې وي په اسم باندې یا د ما نرستو ان زائد وي، نو په دې صورت کې به تدې سوي بطل العمل او عمل به باطل وي. د لومبي صورت مثال دی ما زید الا قائم، نو دلته دا الا دا په خبر باندې د قائم خبر د الا نه ورستو راغله، نو دلته تدې عمل دا باطل شو دی. نو موږ به دا سوي ما ملغا عن العمل، ما ملغا عن العمل یعنی دا د عملنا بند کړی شوی ده، او زیدون دا مرفوع دی په ضمه سره، او دا قائمون دا مرفوع دی په ضمه سره، دا ولا خبر دی. زیدون مبتدا او قائمون خبر. او تقدم الخبر على الاسم، یا خبر مخکې شوی وي په اسم باندې، لکه ما قائم زیدون، نو قائمون خبر دا مخکې شوی دی په زید باندې، نو دلته به هم دغه شان ترکیب کو. ما ملغا عن العمل او قائمون مرفوع دی په ضمه سره، دا خبر مقدم دی، او زیدون مرفوع دی په ضمه سره، دا مبتدا مؤخر دی. او دریم صورت څه دی چې ان زائد کړی شوی وي رستو د معنا، تدې مثال له ما ان زیدون قائمون، نو دلته هم ما ملغا عن العمل له، او دا ان دا زائد ده، او دا زیدون دا مرفوع دی په ضمه سره، دا مبتدا دی، او قائمون دا ولا خبر دی. او بطول العمل دا وان وقع الخبر بعد الا تدې ټول د لپاره جزاء جوړیږي. بطول فعل او العمل دا ولا فاعل له، کما رايت في الامثله، لکه څنګه چې تا په دې مثالونو کې مشاهده کړل. وهذا لغه اهل الحجاز، هذا مبتدا، او لغه اهل الحجاز دا ولا خبر دی. اما بنو تمیم، او چې کوم د بنو تمیم ولدي، نو فلا يعملونهما اصلا، نو هغه یا فلا يعملونهما اصلا، نو هغه ما او لا بالکل عمل نه ور کوي. اصلا په معنا د څه ده یعنی بالکل، او دا يعملون دا فعل بفاعل له، او دا هما ضمیر دا ولا مفعول به دي. او موږ دا قاعده مخکې هم سو زله ذکر کړی دا چې دا فعل ماضی او دا فعل مضارع د واحد مذکر غائب او د واحد مؤنث غائب نه علاوه د نور کمی دوله صيغه دي. نو کچري پدې کې به همیشه د پاره ضمیر وي، نو کچري فعل معلوم وي نو دغه ضمیر به ولا فاعل جوړيږي، او که فعل مجهول وي نو دغه ضمیر دا به ولا نائب فاعل جوړيږي. نو دلته چونکې دا يعملون دا فعل معلوم دي، نو دا و ضمیر دا ولا فاعل له. قال الشاعر، شاعر وی عن لسان بني تمیم، د بنو تمیم په جبه کې یعنی دا غي نمائندګي کوي، او دا غوي په جبه کې وی ومحفف كالغصن قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرام. نو دلته د شعر غرض داده چې دلته شاعر چې کم د ما دا خبر دی نو دای منصوب نه دی ویلې بلکې څه ویلې مرفوع ویلې حرامونه ویلې دی. نو دینه دا معلومیږي چې د بنو تمیم په نسبت باندې کم ماده اولاده نو دا عمل نه کوي. کچری عمل کوله نو بیا به موږ حرام نه ویلې بلکې سبب ویلې حرامن مې ویلې برفع حرام، د حرام پر رفع سره برفع حرام ویل هم ټیک دی چې د حرام موږ د رفع د لپاره مضاف الیه جوړ کو، او داسې ویل هم ټیک دی چې موږ سوایو برفع حرام دا ولې ټیک دی.
دا ځکه ټیک دی چې په دې شعر کې د حرامون دا مرفوع استعمال شوی دی. نو څنګه چې په شعر کې استعمال شوی دی نو هغه شانتي مونږ دلته نقل کو. دې ته اعرابي حکایي وایي چې یو لفظ په یو ځای کې څنګه استعمال شوی دی. که مرفوع استعمال شوی دی نو ته مرفوع وي، که منصوب هم استعمال شوی دی ته منصوب وي، او که مجرور استعمال شوی دی ته مجرور وي. نو دې ته اعرابي حکایي وایي. نو برفع حرام داسې ویل هم ټیک دی، او برفع حرام ویل دا هم ټیک دی. حرامین ویل ځکه ټیک دی چې دا مضاف د پاره مضاف الیه جوړیږي، او حرامون ولی ویل ټیک دی ځکه چې دا په شعر کې مرفوع استعمال شوی دی. د هغې وجې نه دلته هم مونږه مرفوع وایو. نو الحمدلله ته دې ځای پورې چې کوم دویم مقصد نو هغه هم د الله پاک په توفیق سره سرته ورسید. مصنف رحمه الله تعالی دا خبره کړې وه چې کوم د معرب بحثونه دي نو په دې کې یو مقدمه ده، درې پکې مقاصد دي او یو پکې خاتمه ده. نو د مقدمې بحث دا هم موږ ذکر کو، او درې مقاصدو کې مو د مرفوعاتو ذکر وکړو، د هغه لومبی مقصدو. او المقصد الثاني دا منصوباتو نو هغه هم سرته ورسېدل، او کم درې مقصد دی نو هغه به مجرورات وي ان شاء الله تعالی. د هغې آغاز دا به موږ د آینده درس نه کوو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.